ډېره محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن د لومبنۍ روژې او محترمو د لومبنۍ عشرې یو خاصه وظیفه راته ښیمه. انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ، د الله تعالی رحمتونه به لکه د باران به د باندې وریږي. الله تعالی هم ګناهونه لکه د باران به د ګناهونه هم ریجیږي، او محترمو د الله تعالی خصوصي رحمت به د باندې نازل شي. او کله چې انسان په خصوصي رحمتونو کې د الله تعالی ډوب شي که نه، نو د هغه انسان دعا هم بیا قبلیږي، حاجت هم پوره کیږي، پریشاني هم ختمیږي. خو چې کله انسان د الله تعالی د رحمت نه څومره لرې وي که نه، نو په ده باندې تکلیفونه هم راځي، په ده باندې مصیبتونه هم راځي، د ده حاجات هم نه پوره کیږي، او په ده باندې مشکلات هم راځي. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله لومبۍ عشره کې وکئ محترمو، نو الله تعالی په تاسو خصوصي رحمتونه نازلیږي. او بیا چې هر کله انسان د رحمت په رحمت په ټیم کې دعا غواړي، حاجت غواړي، نو الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. لکه څنګه چې کله باران وریږي که نه، انسان ورته یو جام نیولی، یو لوښی ورته نیولی، نو هغې کې اوبه جمع کیږي. نو دغه رنګې کو په دې اولنۍ عشره کې ما تاسو دا وظیفې وکړو، نو الله تعالی به زما او ستاسو زړه د الله تعالی رحمت ته دغه شان کولاوي، او د الله تعالی رحمتونه پکې نازلیږي، برکات پکې نازلیږي. او هر کله چې برکات شي، نو بیا حاجت هم خود به خود پوره کیږي. لہذا دا خامخا وکئ، ورځې شپې بهترینې دي. انشاءالله نا امیدي مه کوئ. هغه رب محترمو چې شکر مو تاسو وباسو چې دا ښکلې روژه یې راباندې راوسته، چې دې کې مو تاسو دا وظیفې خامخا وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره محترم او قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو، او هغه بهر مسافر چې کوم وطنونو کې ژوند تیروي، پاکستان کې دی، بهر دی، الله تعالی دغه مسافرو له ډېرې خوشحالۍ او عزتونه ورکړي. او الله تعالی زما کتونکو اورېدونکو ته د زړه مرادونه پوره کړي. رب کریم دی او ته د زړه حاجات پوره کړي. الله د دې ټولو مسلمانانو حاجات ته پوره کړي. انشاءالله تاسو چې ما څنګه مخکې عرض کړي وو چې مدرسه کې هم روزانه انشاءالله نن لومبنۍ روژه ده، موږ مدرسه کې روزانه ختم کوو. انشاءالله تاسو ټولو مسلمانانو ته، خاص زما کتونکو اورېدونکو ته به زه خصوصي دعاګانې کوم انشاءالله، او دا به الله تعالی ضرور پوره کوي. ځکه زما چې کوم طالبان دي هغه ډېر پاک دي، هغه د ګناهونو نه هم پاک دي، هغه د هر قسم ذهنونه هم د هغوی پاک دي. نو دغې ګلانو دعاګانې الله تعالی قبلوي. د دغې ګلانو الله تعالی چې کله لاس پورته کړي او د بنده په حق کې دعا وغواړي، الله تعالی یې قبلوي. لہذا زه به تاسو ته خامخا او خصوصي دعاګانې کوم، ځکه چې تاسو ډېر محبت باندې زما ویډیوګانې ګورئ، نو زه به د دغه محبت په بدله کې تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم چې رب کریم دی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، مشکلات دی الله تعالی ستاسو ختم کړي. محترمو، چې کومه وظیفه ده هغه ډېره اسانه وظیفه ده. د لومبۍ عشرې وظیفه ده، د لومبۍ 10 ورځو وظیفه ده. نو انشاءالله روزانه انسان دا کوي، نو الله تعالی به د دی هم وبخي، په ده به هم رحم وکړي، د ده په اهل و عیال به هم رحم وکړي، او د ده په کور والا به هم رحم وکړي، او د حاجت به هم انشاءالله الله تعالی پوره کړي. یو خو ګوره خصوصي ټیمونه چې دي هغه ځان څه یاد وساتئ چې دې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. یو ګوره تهجد مه قضا کوئ، صحیح شوه. تهجد هسې مو هغه ته پېشمني ته پاڅئ، نو خیر دی، اوبه لږې لږې یخې وي، خو خیر دی، لږ تکلیف سره او داسې چارهدام کوئ، او 4 رکعاته 2 رکعاته تهجد کوئ، او الله تعالی ته جاړئ. قسم په الله دومره سکون به درته میلاویږي تهجد او نفس، دومره خوشحالي او دومره حاجتونه به د الله تعالی پوره کوي چې هغه د هغې ګمان نشو کولی. صحیح شوه. دویمه خبره دا ده چې کم روژه ماتې ټیم دی که نه، دغلته لږ احتیاط کوئ. احتیاط دا چې د خپل اذان جومات اذان باندې روژه ماتوئ. خیر دی 2-3 منټه لیټ روژه ماتوئ، ډېره نه 2-3 منټه، ها احتیاطاً. ګوره دغه ټیم کې شیطان شیطان په غوږ کې انسان له باږ شروع کوي، الله اکبر، ایسته خلک روژه ماته کوي، شیطان یې اصل کې. او بعضې داسې خلک ډېر دي چې هغوی د مخکې د وخت اذانونه کوي، یعنې عقیدې خرابوي، نور داسې دغه وي. لہذا د خپل جومات په ټیم باندې روژه ماتوئ، او دغه ټیم کې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلېږي، پېشمني ټیم کې او د روژه ماتي په وخت کې. الله تعالی وایي وګوره زما بنده ته وګوره، طعامونه او خوراکونه ورته پراته دي، خو زما نوم یې نه دی اورېدلی، روژه نه ماتوي. لہذا دغه وخت کې په خوراک ورملاسته نه ده پکار. کم از کم 10 منټه 15 منټه خصوصي دعاګانې انشاءالله ځان دپاره، خپلو بچو دپاره، خپلو مسافرو دپاره، ما عاجز بنده دپاره، ټولو دپاره انشاءالله دعاګانې کوئ. زه به تاسو ته دعاګانې کوم.
محترم هغه وظیفه چې کومه ده ما تاسو ته کومه ښودله که نه هغه وظیفه دا ده ډېره زیاته اسار ده انشاءالله زه به تاسو ته په دې سکرین باندې شو کوم چې تاسو یې زده کړئ ښه دا د لومبۍ اشارې دعا دی کومه دعا ده رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین معنی یې څه ده معنی ته یې غوږ شئ ای زما ربه ما وبخې صحیح شوه ای زما رب په ما رحم وکړي ای هغه ربه چې د ټولو رحیم کوونکو نه زیات رحیم ذاتي الله ته الله زما رحم وکړي الله نو دا وظیفه به تاسو شروع کړئ انشاءالله او د هر فرض مونځ نه پسې 101 مرتبه وایئ کو داسې نشئ کولی نو ټوله ورځ کې 101 مرتبه وایئ خو داسې هم نشئ کولی کم ټیم درته فارغه وي په هغې ټیم کې کم از کم 101 مرتبه وایئ او الله تعالی نه بیا د هغې ویلو نه پس وروسته دعا غواړئ چې الله په ما رحم وکړي الله زما ګناهونه معاف کړي الله ای رحیمه ذاته الله ستا رحم ډېر غټ دی الله په خپل رحمت سره زما حاجت پوره کړي الله دې حاجت زه ډېر پریشانه کړی یم الله د بیمارۍ زه ډېر پریشانه کړی یم الله نن خو ګناهونه م زه نه کوم الله نن خو زه ستا نافرماني ما پرېښودې ده الله د رمضان مبارک بهترینې ورځې شپې دي الله زما د حاجت پوره کړه وجاړه یقینا په الله وجاړه او زړه تش که او الله ته فریاد وکړه هغه رب ډېر رحیم دی کله چې مور د خپل بچي نه پیسې غواړي بچی جاړي د مور پې رحم راشي هغه رب به رحم نه کوي ضرور به کوي انشاءالله لیکن چې بنده خامخا لږ سره وجاړي صحیح شوه او دې 3 څیزونه پابندۍ سره غواړي دې روژه کې ښه یو د جهنم د اور نه حفاظت اللهم اجرني من النار کو دا نشی ویلی نو الله ما د جهنم د اور نه وساتي ما د جهنم د اور نه وساتي یو دا وایي دویم د جنت طلب یا الله موږ ته جنت راکړي الله او بل د کلمې طیبې ذکر ډېر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله صحیح شوه دا د نیکو سیزن دی ښه کله د تماکو سیزن راشي کله د نورو میوو سیزن راشي محترمو دا د نیکو سیزن دی د نیکو میاشت ده دې کې یو په ډبله یو په څو چند الله تعالی قبلوي لهذا ورځې شپې په غفلت مه تېروئ ورځې شپې په ګناهونو نه ځان بچ وساتئ انشاءالله چې موږ څه غواړو هغه به الله جل شانه خامخا رب او تاسو ته راکوي الله تعالی زموږ دا روژه په خیر او عافیت سره وباسي الله تعالی دې زموږ په دې روژه کې تمام حاجتونه پوره کړي الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړي د ټولو مسلمانانو جزاک الله خیره احسن الجزا فی الدنیا والآخره